بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك الحساب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. مناسبت باب د کتاب الایمان سره سره او غرض د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د انعقاد د ترجمه الباب سره مناسبت په بالکل واضح ہے. لکه د پنځ باندې اسلام او ایمان یو شی موږ په کې اسلام او ایمان په عرف کې او د موږ په اصطلاح کې متصالحین یو شی. غرض د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سره یو قیرت په مرجئه او باندې، دویم قیرت په خوارج او معتزله او باندې بدر وړو فرق ورته او په مرجئه او باندې ولې راځي ور حسن الاسلام په سره د طاعات او په تجنب د سیئات نو معلومیږي دا چې تجنب د سیئات هم پیدا ورکړي او طاعات هم پیدا ورکړي. سبب د حسن د اسلام دی او مرجئه په طاعات له دخل نه ورکړي او نه تجنب د سیئات له دخل ورکړي. هغه کوئی معاصی او سیئات مضر نه دي، دا ذاته اخلاقیات او بابونه لري کدا د څه وسه تاسو خدا اکنه ساتي شومنده راځي. نو مرجئه او باندې رات پدې شو یغی طاعات له دخل نور گئی. امام بخاری وی طاعات سبب د حسن د اسلام دی او په مرجئه او رات پدې وجه شو چې یغی معاصی له دخل نور گئی ترک معاصی ولا او امام بخاری وی چې نه ترک معاصی سبب د حسن د اسلام دی. نو حسن د اسلام په سره دی په طاعات او په ترک معاصی دا چې په مرجئه او باندې او په معتزله او خوارج کوم چې مرد دی غلوس قران روان حسن الاسلام المرء یو غرض په دې ډېر سره ورسو او دې غرض ترغیب د خاصه دی. امام بخاری دی ولې اسلام نه کولی ولې اسلام نه کولی کو د فائدہ د توقي او د حسن مقابله کې اصاعت ته کې اسلام کې د اصاعت راځي او حسن راغلی دوی تاوان کې مبتلا شي. باب حسن اسلام المرء. قال مالك دا تعلیق د امام بخاری دی. ما ویلو چې په ترجمه الباب کې د روایت معلقه راوړي ځکه امام بخاری د امام مالک سره ملاقات کړی شي ولفظ قال راوړي چې دا جزم یې راوړا لفظ قال راوړي چې دا جزم یې راوړا نو دې کې اشاره دې ته شو چې دا قول د مالک صحیح دی کوله. فقال لفظ جزم سره ذکر کړ اشاره صحت ته قول دی. قال مالك اخبرني زيد بن اسلم تشوي الى مشهور تابعي له دارنګ دا استاد عطاء ابن يسار مشهور تابعي له خبر ورکړ زيد بن اسلم دا يا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه تشوي بن سعد بن مالك اخبر ابو خبر ورکړ عطاء ابن يسار كانه سمع اذا اورد له النبي كريم صلى الله عليه وسلم يقول عليه السلام فرمایلی اذا اسلم العبد چې کله مسلمان شي بنده دلته کې عبد
من فيه العبدية یا العبودیة مقابل د حر نه دی اسلام راوړي بندا او من حيث الوصف بیا اطلاق په خذ او سړي دواړو کولی شي اسلام راوړي بندا فحسبنا اسلامه او کلی شي اسلام د ورځان کوي کړه د اسلام تحسین په بچا راځي ما وې درته کړه په دعا او په تجنب د سیئات دارت په مرګ او يكفر الله عنه لري بك الله الذي عبدنا كل سيئة هر الگناه كان ذلفها یا كان ازلفها دوړه ویل شي كان حتمها اذا مخکې کړل د زمانه د کفر ګناهونه ټول ختم وكان بعد ذلك القصاص اسم مؤخر ده كان دي بعد ذلك خبر مقدم ظرف اي مقام ده خبر دينا فرض على القصاص صرف سروالي بي صرف سروالي ده نه مساوات اصل کې قصاص په مساوات ته وایي دلته د مساوات نه مراد مصرف سروالي ده معنا چې د ګناه باندې مؤاخذه ته پني او باندې اجر شته بس القصاص ولخبلوي الحسنه بعشر امثالها الحسنه توجر بعشر امثالها الحسنه توجر اغيبا اجر ملاويږي بلس مثل هغه الى 700 ضعف الى متعلق مقدر پورې دي منتهيه دي الحسنه بعشر امثالها منتهيه يا منتهيه دا حسنه منتهي بچاتا هو صو چندتا وسيئه بمثلها ذکر تقصید لگوا وسیئت تجازا بمثلها انت کې تصاب لفظ لگوا توجر لگوا او دلته کې لفظ لگوا تجازا جزا ملاویږي د سیئه په مثل ذات الا مگر ان يتجاوز الله عنه قال لا غضب عفو ما فيو کې چې ګناه وکړل او بس معاف وکړي بلکې یوازې عفو نه بعض خلکو ته دا ګناهونه الله په نیکو بدلوي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات اوس مولانا صاحب لکه یو کوټه ځل کوي سوالو کا چې دا قصاص څه شو دا قصاص کې مساوات شرط دي او دا حسنه ټیک ته په سیئاتو کې قصاص شو بمثلها او په حسنه کې خلص چند بلکې او سو چند پورې راغی نو ما هذا القصاص دا قصاص په معنا مساوات دي نو ما مساوات په اصل کې وي مساوات په کې وي اصل اجر ملایي دا شو اما کیف او مقدار کم کې مساوات بیا نشتا خلاص خبره اوس دې کې او ضروری او سو ضروری خبرې دي هغه ته بل متوجه شي رد په مرجئه او راغی پس وسیئه بمثلها کې چې سیئه غ مضر نه غني او دا د امام نبی رسول الله سیئه بمثلها او مرجئه او راغی حسن اسلامه فطاعات وترك سيئات تامر شو مرجئه او باندې او الا ان يتجاوز الله عنها كرت خوارج معتزله وما ترى ذکر توبه ذکر نشتا مگر کله دی ګناه الله تجاوز وکړي راځي خو چې ګناه دې وکړه نو د معتزله په نس د ایمان نو وته د خوارج په نس کافر شوی واپس ایمان راځي په توبه براته سړی د ایمان نو دی واپس ایمان راځي به توبه نشي راتللی نو نبی رسول الله الا ان يتجاوز الله عنه توبه ذکر نشته مگر الله تجاوز او معافي کوي نو د کافر معافي نه کوي د مسلمان معافي کوي معلومیږي دا چې په دې سیئه د ایمان نه خارج نه دی الا ان يتجاوز کې په معتزله او په خوارج راځي دا خبره خدای تخلاص شو اوس بلاش مولانا سے دې یو څو اختلافات دي یو اختلاف په مابین د امام احمد ابن حنبل او د جماهیر کې احمد ابن حنبل وایي چې د مخلوق خو له تمهید د تمخو د کې خبره ستانه شي چې سړی اسلام وروړي مسلمان شي د کفر د زماني ګناهونه ختم شي لیکن دا یاد وساته د کفر د زمانه هغه ګناهونه ور سره ختميږي چې کوم د جنس د حقوق د عبادو نه د اجماع د علماء دا جنس د حقوق د عبادو نه ختميږي دا یو سړی غلا کړی دا یو سړی د چا نه غصب کړی د چا مال هلاک کړی د چا امانت کې خیانت کړی د چا ور باندې قرض په حالت د کفر کې د ایمان ورو لازم ورکړي هغه معافي دا غیر بالکل نشتا نص د قرآن شریف په دې دلیل دی
او هغه دلیل څه دی؟ هغه دا دی چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کم سړي د هغې ښځې په مکه کې پاتې شوې او دې سړي هجرت وکړ او ښځې هجرت ونه کړ، ښځې کافره پاتې شوه، نو څه جلبه کوي؟ هغې کې قرآن حکیم اعلان کوي چې هغوی له خپل اجور او خپل مهرونه ورکوي. ګوره دا د هغې حق دی چې ولې ورکوي. البته چې کومه ښځه دلته کې راغلې ده او خاوند یې هلته پاتې دی او دې ښځې له هغه مهر نه دی ورکړی، د هغې په مقابله کې دې دی کارولی شي. ګوره کوم ځای کې د آیت آتوهن اجورهن، لږ ماله قرآن شریف راکړې د مال ابن پکاري اذا جاءكم المؤمنات مسلمات، دا کوم سورت دی؟ مهاجرات کوم دی؟ نو ممتحنه سویم سپاره ده اتیستمه ده او دیگه صبر کوه. بس یا ایها الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتنحنوهن، داول تاسو کا معلومات والا چې اثر راغلی دا او کله اسلام پنځه سوچا اسلام سره راغلی دا او که خاون نه څنګه په څه بنیاد راغلی دا. فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن، ظاهر تاسو چې د مؤمن نه او ما ایمان راوړی دی او میانس کې ایمان نه څه بلې وجه نه راغلی وي نو د باطن نه الله خبر. فإن علمتموهن مؤمنات، تاسو علم فراغ چې دا مؤمن دي، فلا ترجعوهن إلى الكفار. بس دې سره حرمت راغی، دې نه مخکې حرمت نو دې سره حرمت راغی. لا هن حل لهم، کوم خاونې التفا مکه کې دي، ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ورکه هغه خاوندانو د مسلمانانو خذل چې کوم خاوندان کافران دي ما انفقوا هغه مخرونه چې دي باندې خرج کړي. تاسو پوه کې په خبره باندې څور لا ورکه نه پتا څه. وآتوهم ورکه هغه کافرانو لرا ما انفقوا هغه سيزونه او دا خبر وستر روان ده. والآتوهم ما انفقوا چې په دې خذوی کوم خرچه کړی دا او دوی ته کوم مال را وړی دی واپس کول دا. ما انفقوا واپس کې هغه د خپل سيزونه واپس کې رسول الله. ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، انت کې کوم خذ پاتې شو خبره خطا هغه تاسو له حلال نه دي. واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا واسالوا ما انفقتم، فاغه خذو سره تاسو کوم مالونه پاتې دي هغه وغواړئ. هغه خذو سره چې کوم کوافر عصم الكوافر کوافر پاتې شوي هغه سره ستا کوم مال پاتې دي ته دې وغواړه. هغه چې دې خذو باندې کوم انفاق کړی کوم زیاتی مال ور سره دي هغه ته ورکا ورپسې دا بیا ورپسې راځي. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، مثلا أغيد تغخب الحق أو خبل مال نذر كي وعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا نذر كي نتاتو مور كوي داغي بمثل الذي خذوا نثار كي مور كوي والله نو دينا معلومي كده لكن نور نصوص البقشتا يحقوق دا عباد معاصي نشتا او حقوق کې د عبادنا علاوه دي که نور معاصي دي که حقوق د باری تعالی دي منځونه نه دي کړي زناکارې کړي دي شرابونه یې کړي دي بس خطا. نو باندې خدای علماء اتفاق شو چې یو سړی کافر مسلمان شي نو که په ده باندې حقوق د عباد کم پورې دي ابا ورکوي او د حقوق د عبادنا علاوه باقي خطا. اوس دېمه خبره ته چې اسلام راوړو او دته دا څومره معافي وشوه د جاهلیت په زمانه کې، آیا په زمانه د اسلام کې د دې لپاره اجتناب د سیئاتو ضرور شرط دی او که نه دی؟ نو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی دا معافي د ګناهونو د زمانه د کفر او د جاهلیت په خلق کېږي چې د تجنب د سیئاتو کی په اسلام او که اجتناب اونکه
په اسلام کې د سیئات او د ګناهونو د کبایرونه نو بیا د جاهلیت او د کفر د زمانه ګناهونه نه معاف کیږي. دا د امام احمد ابن حنبل مسلک دی. څه مطلب؟ چې عفو د سیئات او د خطایا او د معاصی او د کفر مشروط شو په اجتناب د کبایر پس اسلام نه عند احمد او په دې د ائمه ثلاثه دا شرط نشته په حلال خطر شو. د امام احمد ابن حنبل یو دلیل دی. دلیل یې څه دی؟ هغه وی من احسن فی الاسلام، من احسن فی الاسلام، کوم سړي چې دا د خپل رسول راځي دا دلیل دی. او بل هم درته وایم ما ته ګوره، من احسن دام دی بلم دی، دا د عبد الله بن مسعود روایت دی. من احسن فی الاسلام، بلکې تاسو داسې کېږي ان واخذ بما عملنا فی الجاهلیت. تاسو شو د نبی علیہ السلام عبد الله بن مسعود تاسو کوي ان واخذ زمون مؤاخذه بکېږي بما عملنا فی الجاهلیت، چې موږ په جاهلیت کې کوم اعمال کړی. نو قال علیه السلام او فرمایل من احسن فی الاسلام لم یؤخذ یا لم یؤاخذ بما عمل فی الجاهلیت. من احسن فی الاسلام، چا چې په اسلام کې ښه عمل وکړ، لم یؤاخذ مؤاخذه به نه کېږي بما عمل فی الجاهلیت، ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر. دا احمد بن حنبل دلیل شو. من احسن فی الاسلام، چا چې په اسلام کې نیکی وکړله، لم یؤاخذ دا مؤاخذه به نه کېږي بما عمل فی الجاهلیت، هغه ګناهونو چې د په جاهلیت کې کړي. ومن اساء فی الاسلام، او که چا په اسلام کې ګناه وکړله، اخذ بالاول والآخر، اخذ بالاول والآخر. دا د امام احمد بن حنبل دلیل شو. دا دلیل. او دا حدیث دی دغه یو بل جمله ده هغه ته ورته وکړه ده. دغه یو بل جمله درسته راځي دی حدیث دا وګوره، اذا احسن احدكم اسلامه دې مطلب فكل حسنه هر نیکی کړه فكل حسنه څنګه کې فكل حسنه يعملها كتداغي عمل کړی تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. او دې کې دغه جمله ده ومن اساء في الاسلام، الکه چې الته کې هغه جمله ده دا قرنګي هغه جمله دلته کې ده ومن اساء في الاسلام، او کچا په اسلام کې اساءت وکړه. ورته کې من اذا حسن احدكم، او د امام مالک رحمت الله علیه کې دا فحسن اسلامه لفظ دی. نو هغه کې رستو بیا عمدقه دی چې ومن اساء فی الاسلام، هغه چې په اسلام کې اساءت وکړه. نو لا هغه الفاظ راغلي وشو مدري سوال قوا. ومن اساء في الاسلام، المشير ده نيجي كده یو بل جمله شته دی
مسلم شریف مرات مسلم رات اول دا طبعا دا يوصل دا چا روایت دولے کی نمون کول کرائے گا ہاں پورا مولانا سردار ہے ہاں وہ ورته کې دی دیکھ یو راضی اگر روایت عبد الله ابن مسعود کی ما درته وی قال اناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم باب دا سرنو کې به ته نقل کړي باب هل يؤاخذ باعمال الجاهليه باب هل يؤاخذ باعمال الجاهليه باب ځان سره نو کوم خبره وساله شي باب هل يؤاخذ باعمال جاهليه دا باب ځان سره نو کوم خبره وساله شي دې کې سره دي عبد الله بن مسعود روایت ده قال اناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان واخذ بما عملنا في الجاهليه قال اما من احسن منكم في الاسلام تجد الفاظ دي من احسن منكم في الاسلام فلم يؤاخذ بها يا فلا يؤاخذ بهذه الكلاد فلا يؤاخذ بها ومن اساء اخذ بعمله في الجاهليه والاسلام اخذ بعمله في الجاهليه والاسلام دا یو دویم روایت کې ورته د عبد الله بن مسعود دی چې ما درته کوموي هغه جدا الفاظ دي هغه دالي يا رسول الله ان واخذ بما عملنا في الجاهليه قال من احسن في الاسلام لم يواخذ بما عمل في الجاهليه ومن اساء في الاسلام فقد بالاول والاخر دا دوشو او مولانا سے محشن لاندې یو بل روایت نقل کړی د عبد الله بن مسعود اغيب تقريبا دقة الفاظ دي وبما يدرسها اغيب كسبي قال اناس يا رسول الله ان واخذ بما عملنا في الجاهليه قال اما من احسن منكم في الاسلام فلا يؤاخذ بها ومن اساء اخذ بعمله في الجاهليه والاسلام حديث لكلمه اول بس بالروايه محسن قال كده قال قلنا يا رسول الله ان واخذ بما عملنا في الجاهليه نو هذا جوابي ولا اسراشا مولانا صاحب دينا سمعلومه شو دا احمد ابن حنبل مصدق امام احمد ابن حنبل سوي هغه وی کړه اسلام نه رسو دي ګناه وکړه نو بیا هغه ګناهونه د کفر او د جاهلیت تمام کیږي
یعنی هغه مشروط دي په تجنب د سیئینا پس اسلام او کچر کې د اسلام نه پس ګناه ونه کړه ادر ته معاف دي او دغه دلیل وایي چې دا کوم ما درته وایي او زمونږ د امام د ائمه ثلاثه په نسبت باندې بس چې اسلام دی راوړو ما سوا د حقوق د عبادنا باقي ټول ګناهونه درته معاف هغه نه معافی قایل واغه د اجتناب پس اسلام د سیئات شر ګرځي او موږ اجتناب په د سیئات پس اسلام نه شر نه ګرځو زما دلایل ډیر دي ښا زما یو دلیل هغه دی مشهور روایت سره د صحیح مسلم نقل کړی دی الاسلام يهدم ما كان قبله مشهور روایت ذکر کړی دا د خپل راوړل دي ودرګه هم درته وایم امام بخاری اوږد حدیث دی اخره کې وایي اخره کې وایي چې اما علمت يا عمرو بن العاص توي اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله دا مضبوط حدیث دی او دا ډیر زیات تواتر ته تقریبا رسیدلی دی او ما لپاره د عموم دی نو بس دغه لفظ چې الاسلام يهدم ما كان قبله هغه کې دا شرط نه دی لګولې چې د اسلام نه پس په تجنب د سیئات نه کې او کبه نه کې دا د موږ لپاره غټ دلیل دی او مولانا صاحب یوازې دا نه دی دلایل د موږ سره په دې کې نورم شته حضرت وحشي ابن حرب رضی الله تعالی عنه چې کله ایمان راوړو پوره مضبوط دلیل دی نو حضرت وحشي ابن حرب سوې هغه دا و چې ما خو صاحب موږ ما خو جرم کړی دی او ما خو ګناه حضرت حمزه رضی الله عنه په شان کې څومره اساءت کړی دی او څومره لوی جریمه مې کړې ده بس نبی علیہ السلام دومره ورته وی تستطيع ان تغيب وجهك عنه دا طاقت لري چې دا مخ زمانه غیب کې ځکه تا ته ګوره مخ خپل تر راته یادېږي وی او وی بس هغه ته دغه فرمان چې الاسلام يهدم ما كان قبله نو حاصل د مسلې دا شو چې هغه کې دا قید نشته چې اجتناب د سیئاتو و اسلام نه پس اشتراک شته او په نشته او دې نه بس جواب وکم دا چې ما د تکم دلایل وي دا امام احمد ابن حنبل د پاره نو یو جواب عام علما کې یو د تذکر ما عام علما خو دا جواب کوي ما ته وګوره کې ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر یا اغبر روایت چې کوم مسلم نه ما مسلم را واغشته چې اخذ بما عمل في الجاهليه والاسلام دغه الفاظ دي نو د دې لپاره جواب وکړ نو ګوره دا مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه نور علماء جواب کړی دی او دا مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه جواب دی او تمهیدی جواب دی مزیدار دی تا به پیوس پې کړ هغه صورت دا دی چې یو سړی یو ځل جریمه وکړي نو قاضي یې معاف کړي نو چې دوباره تی بیا جریمه وکړي نو بیا معاف کړي یا زوی د زوی مثال یې ورکړی دی یا یو زوی یو ګناه وکړي پلار یې معاف کړي دوباره ګناه وکړي بیا معاف کړي درې باره ګناه وکړي بیا معاف کړي او چې په څلورم ځل دې غلطي وکړي نو بیا ولا سزا سخته ورکوي که دغه ورکوي ورته کمه ورکوي وایو سخته ورکوي نو دا سزا خو ولې په دا وروستني جریمه وکړه مخکنۍ درې خو یې ورته معاف کړي دي خو د دې سزا وخت کې هغه درې ګناهونه ملحوظ خاطر وي بیا یعنی سزا ولا په هغه درې نه ده ورکړی شوې هغه معاف شوي دي خو چې د بیا د غلطي وکړله نو هغه درې جرمونه پکې څه شي هلکه هغه پکې ملحوظ وي نو اخذ بالاول والاخر چې ما کوم وي یا دا بل چې ما مسلم کوم لپاره راواړو چې اخذ بما عمل في الجاهليه والاسلام نو څه مطلب چې سزا په دې ده اخو يهدم ما كان قبله ختم شوي دي هغې دپاره شرط نشته اجتناب د سیئاتو خو د سزا په وخت کې پکې هغه ملحوظ وي دې خلاصه شوه او زه راته خشته جواب وکړم چې مسله اسانه شي ادا چې حسن او د اساءت معنا به حسن څه ته ویل کېږي هغه اسلام ته وایي چې نفاق ورسره دی اساءت د هغې ضد دی هغه اسلام چې څه ورسره وي نفاق ورسره وي اوس راشه داسې من احسن فی الاسلام چا چې په اسلام کې احسان وکړو نفاق ورسره نشته نو څه چل به وشي من احسن فی الاسلام نو لم يؤاخذ مؤاخذه نشته بما في الجاهليه ما في شوي دي الاسلام يهدي ما كان قبل ومن اساء في الاسلام عبد الله بن ابي والاله ده احسن ضد كم يا اسلام روايه ده عبد الله بن ابي والاله نو اخذ بالاول والاخر يا اخذ بما عمل في الجاهليه چې کوم په اړه مسلم راواله
په خبره پوه شوې که نه؟ نو زعام شارحین خو دا لیکي چې د احمد نه جواب کوي چې صاحب دا مؤاخذه په دغه ګناه ده چې کوم په زمانه د اسلام کې کړې ده، خو هغه ګناه ورسره ملحوظه ده، عذاب سخت دی. او ما درته څه وویې چې د حسنه اسلامه معنا به څه وکړم؟ هغه اسلام چې خالص وي د نفاق نه. او اساء والا معنا به څه وکړم؟ چا به څه؟ هغه اسلام چې مخلوط د نفاق اعتقادي سره، نو چې هغه اسلام چې مخلوط د نفاق اعتقادي سره شو، نو خبره خلاصه شوه. هغې کې کوم ځای کې معافي راځي؟ اخذ بالاول والآخر. په خبره باندې صورت نه دی که نه؟ دا خو یو مسله شوه. دویمه خبره دې کې یو دویم مسله ده. دویم مسله څه ده؟ ادا چې آیا یو سړی مسلمان شو یا یو سړی مسلمان نه دی، د کافر مړ شو، دله په حسناتو د کفر چې په کفر کې کومې نیکۍ کړې دي په هغې اجر شته او که نشته؟ د کفر د زمانې چې کومې نیکۍ یو سړي کړې دي، نو آیا په دې نیکو باندې اجر شته او که نشته؟ بعضې علما وایي شته، بعضې وایي شته پې. او دلیل پې څه وایي؟ دلیل هغه د ابو طالب او د ابو لهب روایت وایي چې ابو طالب نبی علیه السلام فرمایي وی دی به په جهنم کې وي، خو د جهنم په یو زغزاغ کې به یا یو څپلی ده جهنم به اچولې ده، او که زه نه ویم نو لکان فی الدرک الاسفل من النار. دا ګوره تخفیف د عذاب د ابو طالب د چا د وجې نه راغی؟ د خدمت د ابو طالب د نبي علیه السلام د وجې نه حسنه ده. یا بل ابو لهب روایت پر راشي، اگر چې امام بخاري دا تعلیقا ذکر کړی دی، ورا بشي نبی علیه السلام د چا تپوس وکړو چې ابو لهب خو ستا په اسلام باندې خوشحالي، ستا په پیدایش خوشحالي کړې ده. وی او بالکل الله چې هغه ټیم راشي، هغه ټیم راشي، هغه ویندې ورته ووایي صهیبې وی ستا د هغه مړ عبدالله زوی شو، وی ته ازاد یې، داسې انت حره، ته ازاد یې. نو وی څه چل به وشي؟ نو الله پاک به سقیتو داسې لفظ دی. بعضې خلک وایي دی په یو ګوته کې پی به پیدا شي، دا روایت کې نشته. سقیتو من هذا بعتاقتی سویبا. سقیتو لفظ دی چې ما ته اوبه مې سیرابېدل کېږي، اوبه دي که پیدي که جوس دي که بل شي دی، هغه الله ته پته. سقیتو ما ته بهذا، او بهذا کې ګوته هم نه ده، نو دا ګوته ده پته لږ ګوته ده، دا ګوته ده یا داسې دی، خو اشاره وکړه. سقیتو بهذا بعتاقتی سویبا چې ما سویبا ازاده کړې ده د پیغمبر صاحب په خوشحالۍ. نو ګوره دا معمولي غوندې تخفیف د عذاب راغی. دا یو فایده د آخرت شوه که نه؟ د چا د وجې نه دا فایده میلو شوه؟ دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې چې وي ازاده کړې ده، دا یو نیکي شوه. نو بعض علما دې قسمه روایاتو ته ګوري، نو هغوی وي په حسناتو د کافر باندې اجر مرتب دی. بعض علما وایي، ابن بطال بعضې ذکر کړي، خو پرېږده، جماهیر علما څه وایي والذي عليه الجماهیر، بلکې نووي ورباندې اجماع نقل کړې ده چې دا څنګه ده. زه به لږ تفصیل درته ووایم، ځکه جزئیات شته دي، متعدد دي. هغه دا چې یو اجر د دنیا دی، نو په دې د علماء اتفاق دی چې په دې حسناتو د کافر د دنیا اجر مرتب دی. دنیا کې په الله تعالی ډوډۍ ورکوي، دنیا کې الله تعالی ولا رزق ورکوي، دنیا کې الله عزت ورکوي او جون ولا ورکوي، دا ورکوي. او په آخرت کې په اجر بالکل مرتب دی. آخرت کې دا نیکي چې دي فجعلناه هباء منثورا دي، دا ختم دي. ولې مولانا؟ ځکه حسنې د نیت پکار دی، دا ضروري چې نیت ولا پکار دی. او نیت لمعرفت د معبود حق معرفتها ضروري دی، دا قانون دی. نیکی اله معتبره ده چې دا نیت ولا کړي، او چې نیت دی ولا وکړو، نو نیت له څه شي شرط دی؟ شابه معرفت د معبود حکم معرفت، شابه حق معرفتها چې شرک وسره نه، شریک وسره نه باندې. او چې دا توحید د ما پیغمبر دی بوله منی، چې ودی دا ما رسول دی، دا ما کتاب لا بوسره منی، او دا کافر دی یا په نیت سره نه نکتا. او که نیت دی نو نیت څه لپاره دی؟ ترحم پر دراغه نو ډوډۍ ولا ورکړه، رحم په دراغه، عصبیت دی، ترسوی دی، نو ډوډۍ ولا ورکړه، یا نوري وجې دي یریږي ته نو ډوډۍ ولا ورکړي. مثال پتا و الله د پاره نه کوي، او که الله د پاره کوي نو د الله معرفت حق معرفتها نشتا، یا الله منینا یا شرک وسره کوي، یا د الله پاک د کلام چې کوم کلام کې ترغیب د حسنات او صدقات ورکوي، یا هغه پیغمبر چې هغه ترغیب د صدقات او حسنات ورکړي اور سره نه مانی ځان لګیا دي. نو د کافر په نیکو باندې اجر د آخرت نشته، او د دنیا د اجر خو اجر نه دی،
د دنیا د اجر خو اجر نه دی، دا خو رب العالمین د قیامت پر ورځ باندې تاسو کې چې ما خو ډېر نیکه کړې په دنیا کې او خېګړې کړې سو شو الله یې مر وړل خلاص چې الله د عدل اظهار کړی شي دا خو اجر نه اجر خو هغه دی چې آخرت کې ملایويږي. اوس مولانا سے زموږ دلیل سره زموږ دلیل یو نست قرآن دی هغه دا څنګه دی الا ما عملوا فجعلناه هباء منثورا څنګه دی لکه وقدمنا الى ما عملوا وقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. هباء پیژنې څه ته ویل کېږي؟ هباء منثورا پیژنې پښتو کې ورته ابازرې وایي، پښتو کې ورته ابازرې وایي. څه ته وایي؟ دا کړکۍ چې کله پولاو شي د انور دا شعاع پکې لګېږي نو که ستاسو خیالي د انور په دې شعاع کې بلا ذرات ښکته پورته کېږي دې ته هوا منصوره. هوا ان پښتو کې ورته ابازرې وایي، ذرات منصوره شیندلې شوې د دې څه فایده ده؟ هېڅ فایده نشته. او اورېږه یو بل درته ښه خو ما ته به وایي ښه مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد. کوم ځای دی؟ دا قرات رو بسا دا دی مارا واړو کوم ځای دی؟ سورۃ ابراهیم کې کوم ځای دی؟ سورۃ ابراهیم کې یو پاڼه واړو دا دی وګورئ اوس کې دا مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد شقي إريري اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ولا مطلق مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد إريري رماد إريري اشتدت به الريح في يوم تیز گرم روز ولی گرمای گرم روز کی گرم بادونه لګي ابادون سروال وتل لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون على شيء او تاریخ نکره په سیاست نه چې واقعي ستر پر راځي او اسبم خبره خطا دا دوشو او دریم درته مو ما والذین مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح اصابت حرث قوم كم ذي دریم کړي درځه او خایا ضرور ما کړی شابه اوکې درې ما اوس اوکې ضرور ما دا ټول پیسې آرام هلته ضرور ما کوم دی د ربع نمخ کې دی ها مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل ما ينفقون كافران يدي ولي إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون كافران في هذه الحياة الدنيا انفاق نكرة كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته فخانقه. مثال دقه دی لکه یو سړي فصل کرلی دی او دی ورته قسمه دی چې دا فصل بلوي چې ماله به فایده راکړي او نه کنه اور پرې ولګي او افسوس دی دقه رنګې دی د دې نیکو په تمه دی چې ماله به فایده راکړي خو چې څنګه مړ خیر دا دوه شو او دریم کم یو دی والذین کفروا اعمالهم كسراب دا کوم دی یی اتل سمجھ دی دام راواله اتل سمجھ کوم دی کې چې تاسو کوی شي ها دال والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء لکه خورس مکه باندې بنده ګمان کې دلری زینه چې د وبدي حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده تقضي عذاب بلده ووفاه حسابه والله سريع الحساب. مولانا صاحب دین سمالو مشوا شابه ورسلور دلائل مدرتوي یو دلیل مدغوي چې فجعلناه هباء منثورا. دیم دلیل مکم یوي اعمالهم کرماد.
دریم دلیل مسوي درتا كمثل ريح اصابت حرث قوم او څلورم دلیل مسوي درتا كسراب بقيعه دینه معلومه ده چې اس پیدا ورته نشتا. اوس مولانا سیبیو خبره بل هم واوره ادا چې دا ابو طالب تا او ابو لهب ته چې دا کومه فایده ده څه شي دی؟ جواب بدل کړه. جواب دادی اذا فایده نه مراد مو معتد بها فایده اخلو. معتد بها فایده اغي چې نجات ته عذاب نه راوړي. هذه فایده نه کومه فایده اخلو؟ جعلناه هباء منثورا. چې دې معتد بها فایده څه ته ویل کېږي؟ چې نجات راوړي د عذاب نه، نجات عذاب نه نشته. خلاصه شو خبره، اس قسم نجات نشته د عذاب نه. او حضرت دې باندې یو بل سوال لازم چې قران حکیم کې خو الله بل ځای کې فرمایي چې لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا تخفيف العذاب دی ابو طالب والا یا بعد ابو لهب غلط سات کې او په ملوشي نو ستنه خلق لم ده شو کنه تو تخفيف العذاب دی. او قران حکیم کې خو الله فرمایي لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دو جوابونه علماء لیکلي. یو قاعده دي کله دي چې دا تخفیف نه دی، هغه دون سونه وبدي ابل اخلیت نیت لکه سوالې دی دومره ګرم اور دی. او د ابو طالب متعلق نص کې موجود دی چې ابو طالب په زغزاق من النار د اور په یو لوجه کې وي او یغلا منها دماغ په پټ کې. تخفیف ته کوم نه راځي، تخفیف نشته. صرف د پیغمبر علیه السلام یو شان ته مونږ ته معلوم شو، صرف دومره چې مونږ ته د پیغمبر مبارک شان معلوم شو. نور نفس ابو طالب او لهب ته تخفیف شته نه. او د دې نه کله جواب وکړه مزیدار ادا لا يخفف عنهم العذاب چې کوم عذاب مقدر دی هغه کې به تخفیف کیږي. دا ابو طالب دغه عذاب مقدر دی، دا کوم دی تخفیف نشته. دا نه دي کني دی په درک اسفل کې ونوراوي وست او د ابو لهب دغه عذاب مقدر دی. کم یاو چې هغه کې به د ثقبای دا ولا مقدر دی، هغه تخفیف نه دی. نو تخفیف په کوم عذاب کې ناراضي چې کوم مقدر دی. نو ابو طالب دغه عذاب مقدر چې ثقب کې شتا دغه تخفیف نه راځي. او دا څنګه د ابو لهب او د ابو طالب دغه ځخ والا مقدر دی، نو هغه کې څه تخفیف نه راځي. خلاص شو خبره زما خلال شو. نو دلته وسوي فحسن اسلامه لراشا دوت اغفل معنا درته وکما اذا اسلم العبد فحسن اسلامه نفاق پکینی فحسن اسلام يقول شيء نفاق پکینی اعتقادي يكفر الله عنه كل سيئه كان ذلفها او قبل جمله دليل نصوصنا معلوميږي. ومن اساء في الاسلام شابته من اساء سبحانه وتعالى شابته نفاق اعتقادي وسري نو بیا څه چې دی اخذ بالاول والاخر دا چې مسلم او تمہارا واړو نو یوخذ بما عمل في الجاهليه ما فی نه کېږي. خلاص شو. نو ګوره رات راغی په مرجئه او باندې هم او په خوارج باندې راغی او په معتزله او باندې راغی او حدیث لري خبره معلومه شوه حسن اسلام او حسن اسلام. امام بخاری ذکر کا حسن د اسلام چې څنګه بدی راځي چې نفاق اعتقادي وسرني، ذکرنګ حسن د اسلام بدی هم راځي چې نفاق عملی وسرني، ګناهونه ورسرني. بس ورپسې شمولان او د الله تعالی لوی سبقت رحمتي غضب امتمال المشوا کینه کی یو فلس نواله تر او او چند پورې را بلکې آیات کې دین هم زیات راغلي دا چې ذوی رب العالمین والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء. او بل حدیث کې راځي چې یو سړی یو کجوره الله فلار باندې دغه کی نو الله ولا مضاعفه کوي او هغه مثال ورکړي کما يربي لصاحبها کما يربي احدكم فلوه لکه دا اصل بچی کې انسان څنګه تربیت کوي ذات ولا الله زیات دی زما خلال شوا. پر احسن او اقمانا ما تفقلی کی ذ نفاق نه وساتي او یا مسلمان دې کلی کی طاعات پکې او تجنب د سیئات نو کی. ها منتهیه. ها مولانا سے قدرت یو سوالو کا چې امام بخاری رحمت الله علیه دا یو روایت راوړو او غبل راونړو
کوم یو روایت چې هغه کې هغه اخذ دی په جاهلیت باندې کوم چې مسلم کوم روایت راوړي دي هغه امام بخاری راوړل ولې راوړل بعض علما وایي چې امام بخاری ته ممکن د هغه روایت د په شرط سند ته نه دی ویل راځي معلوم به تاسو وایي امام بخاری ته هغه معلوم لیکن دا جواب علما رد کړی چې د خوري دوی جلیل الشان محدث دي بعض علما وایي چې هغه په شرط ته برابر ذکر نه وړل دا غلطه خبره ده هغه مضبوط روایت دي په شرط امام بخاری برابر دي اصل جواب سره غرض د امام بخاری صرف دا دی چې طاعات سره د اسلام حسن راځي خپل غرض په دې حدیث ثابت کو او هغه بل د غرض باقي کې نشته چې اخذ په سیئات الجاهلیت باندې کېږي غیر حدیث را نه وړو شابته احد دین الله عز وجل تأدمه رد کوي امام بخاری په مرجئه او باندې چې تاسو واجب طاعات پیدا نه رسي او پیغمبر علیه السلام چې طاعات دایمي کوا نو که پیدا نه ورکا ولا نو دوام به ولی مطلوبو دارت په مرجئه او مناسبت د کتاب الایمان سره سره الدین د پنځه باندې دین او اسلام یو شی دی احد دین الله عز وجل ادومه ادوم د دین نه دی تبع خلال جواب د هشام د پلان نوم عروه دی مخکدا خجنا محمد بن مسنى تريق ده طول اصحابه ده صحابه ده استاذ دي يحيى وهشام وروى وعائشه الصديقه طول ترشيوي دي النبي عليه السلام دخل عليها داخل في عائشه الصديقه باندې وعندها غيثر امراه وقد نصلا حولا حولا قال من هذه ذا صوت ذا قالت اوتي فلانه هي فلانه ضفرا كذا هي فلانه حولا تذكروا ذکر عائشه من صلاتها من داخل چې الله رسول ډېر زیات د مصطفی باندې دا نفلونه ډېر زیات ټول په منځونه کې یا تذکر من صلاتها من ډېر مشهور دی تذکروا ضمیر راځي کا عائشه تا عائشه دغه د من ذکر وکړه د من مراد اوس په سیاق قرینه شي د من مراد نوافل او یا تذکر شهرت ته دې شهرت ته د من د دې چې دا ټول په منځونه کوي قال او فرمایل الجمه دا اسم فعل کمانه ده او فی ترى او فی دا خبره مکوا یا مها عائشه ته وي مکوا دا خبره ولی چې په مکه دا صفت مکوا دا کمزور خبره ما او فی یا عائشه بندشا چې په مکه دا صفت مکوا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څه چې په مکه دا صفت کو ویلکا قطعت عنق اخي كثرت ولا مات بل چې په مخ کې دا صفت کول ممنوع دي دا غیر ممانعت شوی نو عائشه منع او یا مها دې کې خطاب دې خدای ته دې مه وفي بند شئ خدای تمره ډېر عبادت د په تمره عبادت مکوا دا معنا راجح ده ولی علیکم بما تطيقون سره مناسبت ده وفي او یا خدا چې عائشه دې بتونه مکوا او علیکم تس اغان کوی چې څنګه خیال ساته ډېر زیات عبادتونه مکوا لکه وخت تلوا دواړه جدا جدا دي او یا مه اخذ توي او فی دون ډیر منځونه شپې مکوا او بم کوا علیکم لازم ونیسه فزان باندې هغه طاقت لري چې څومره طاقت لري تکلیف کمالا یو تا نشتا ما جعل علیکم فی الدین من حرج فرتیر جبلی فوالله كما دي قسم فالله لا يمل الله نستلقي الله فاجر ورکولو لا يمل الله باعطاء الاجر حتى تملوا بالاعمال سوال کوا چې نسبت د ملل دستلیوالی خو الله تا ممکن نه دی لا تملو دستلیوالی خو پر راځي نه نو څنګه دې نه کوي یو چې صلاحیت لري د به نه کوي نو الله خو صلاحیت دې خبره نه لري چې ستړي بشي ته دې ملل نه کوي دیوال کې د رؤیت صلاحیت نشته نو کته لا تزور ورته ویلا خو نو په الله خو اسم ملل نه راځي لا تملو ولي وي نو دا څه قسمان افعال چې نسبت الله ته وشي په اعتبار د معنا لازمي سره کوي تاسو پوهیږئ په خبره ملل سره چې سړی ستړي شي نو ترک کوي بیا کار نه کوي ملل سره چې لازم دي شابه ستړي باندې سره ترک لازم دي نو لا يمل الله لا يترك الاجر اجر نه بندي لکه حیا نسبت الله ته کیږي په اعتبار زمانه لازمي سره کیږي لکه حیا سره ترک لازم دي دلته کې ملل سره ترک لازم دي بنده چې ستومانه شي بنده چې ستړي شي بیا یو عمل نه کوي نو لا يمل الله نترکی الله پر اجر لرا حتی تملو تاسو به ترک عبادت سره ستړي بشئ
تاسو بس ستړي چې وکانه احب الدین احب الدین الیه الله تا ما اغدی داوم علیه صاحبه چې صاحب د دین ومن جواب د دین مراد اعمال دي کوي احب الدین ایمان نه مراد خطا نشي کوي ایمان باندې دوام خو مطلوب دی ایمان باندې خو کې دوام دی نو کو یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون نو په ایمان خو دوام مطلوب دی که په ایمان دی دوام راغی او تا برباد شي او دلته کې احبیت راغی څه مطلب که دوام دیو که الله ته ډېر خوښ دی او که دوام دیو نه کنو خیر دی نوافلو کې دوام الله ته خوښ دی او که دوام دیو نه کو نوافل دي بالکل اون کله سم واخذ نشتا نو دین نه مراد ته ایمان نه دی مراد څه دی مراد دی اعمال نفلیت مراد دی اعمال زائدت مراد دی نوافل ته مراد دی ولی احبو په قرینه دا اسم تفضیل دی اسم تفضیل ګورې نه دی دا خطا نشي ها احب دیننا اسم تبدیل د افعال التبعیونا یا د الوانو نه راځي فاشد سره مستعملېږي محبوب معنا وکم نو محبوب نه معلومیږي چې شرط دوام دیونه ته نو الله ته محبوب بني موحده خو بګی نشته کنه او دویم بل حدیث په قرینه دا حدیث کې سره راځي احب العمل الى الله یا احب الاعمال الى الله في روایات اخرى احب العمل الى الله يا احب الاعمال الى الله ما داوم عليه صاحبه نمراتنا اعمال واعمال نفليه مراد دي ورو دې له سبا معلومه شو حدیث خو صرف دومره معلومه شو چې مناسبت د ترجمه الباب فهم دغه چې احب الدين احب د دین د اعمال نفليه او ثواب دي ضرورت مرجئه او راغی چې تاسو اعمال لا او طاعات له دخل نه ورکوي دا د رسول الله مبارک نفلی طاعات له دخل ورکړي دي چې دوام مطلوب کړي چې دوام وکړه چې الله درنه خوشاله شي دا مناسبت د ترجمه الباب سره شو مولانا صاحب حدیث نړۍ خبري معلومي یو خدا چې کور کې وزنانه راشي نو د کور خاوند د خدای له تاسو کولی چې من حاضر دا څوک دا او خدای لم پکار دي چې هغه جواب ورکړي چې دا ځان کړه یو خو دا خبره معلومه شو بل د یو انسان صفت کول دا غیر عبادت ذکر کول دا دې وکړه ورته اگر چې مخکې عبادت په صفاتو کې مبالغه باندې کې ورته دې کې نقطه ملحوظه کا صفات کول شي رسول الله مبارک د صحابه صفاتونه کړی دي الله په قران حکیم کې صفاتونه کړی صحابه کرامو مناقب دې لګتي خو مبالغه باندې کې یا د مبالغه باندې کې چې کوم روایت کې چې ویلکا قطع العنق قاطی د سرور شت مات هغه محمول په مبالغه باندې لکه ما تاسو د مخکې ویلو کنه د سټیج ناظم چې د یو ناتوان کوم صفاتونه کوي مولانا غریب بس ناتونه ذکرې او د اردو کتابونه کتلې او سوقته یاد کړې وي او د چې پاسې نو شیخ الحديث والتفسير او الجامع المعقول والمنقول او قامع البدعه والشرك وفلان وفلان فلان او تو ته ویل کېږي خطيب اهل الزمان او شي په خبره او صاحب دونه لقبونه ورکه اسمان ته ورته دی هغه بیا موږ فضول نه نو دا ګناه ده بیا ولی دا سبب دا د استکبار ګرځي جواب دا دویم دادی چې بیا خلکو ته پته ولګي چې سړی خو ډېر لوی عالم دی اعلم الناس دی او علامه الدهر دی نو مسایلو کې خلک رجوع ورته کوي او مینس کې غریب د استمنیم خبر دغه وړي وای دین د پاره لوی نقصان جوړ شي بهر کې په هغه محمول د پاس کوم صورت کې مبالغه وکړي هغه محمول د هغه صورت چې سبب داغه د کبر ګرځي داغه د لوی ګرځي ا محمول په هغه صورت یا غوصاب پکینی او دروغ ور باندې دروغ پکوي دا هغه باندې محمول مطلق صفت جایز ده دا ته معلومه شای عائشه دې صفت وکړو اوس مسجره علیکم بما تطوی او مطلب چې تصریح ما لا یطاق نشته د بلغم سره معلوم او په نفلی عبادتو کې زیات غلوب نه کې افراط نه کې او مویل دي ما پرون مثال درنه کا د دکاندار دغه او والله دین یو بل مثلا معلومیږي تا خو مخکې ویلي دي چې تاکید د کلام په کله کې څه به چې مخاطب منکر وي مخاطب څه ویل کا منکر وي نو تاکید وکوا او یا مخاطب منکر خو نه دی خو ته متردد اشتا نو بیا وکوا دلته کې خصوص مخاطب منکر نه دی او نه پکې تردد د عائشه صدیقه تا ولې پیغمبر مبارک قسم کوي نو علماء لیکلي د بیان او د بلاغت او د معانی چې نه کله کلام کې د یو کلام د سامع په ذهن کې د کېنولو د پاره اگر که سامع منکر نه دی او متردد او شکی نه دی خو د هغه په ذهن کې یو خبره کېنولو د پاره قسم خوړلی شي والله کله خبره مضبوطه کړه او دغه قسم خوري چې ظاهر متبادر خدا راځي چې پیغمبر مبارک د عبادت نه خدمت نه کوي
اخو الله راضي کوي چې څومره زیات عبادت کوي نو الله راضي شي. نو نبی رسول الله ځکه لفظ والله یو خو چې دا خبره په دې د سامي کې کیږي نو لازم نه را چې کوم یو سړی منکر دی هغه فائدۃ الخبر او لازم د فائدۃ الخبر ته مخزمانی وغیرہ کې ویلي لازم نه چې سامي دی منکر دی ته ته کلام موقت کې په یمین باندې یا هغه تردد او شک لري او ته موقت کې په یمین باندې نه یو خبره په دې د سامي کې دی نو لفظ والله ویل شي. لا يمل الله لما جاز استعمال انت معلومه شو وكان حب الدين الى الله اليه ما دام عليه صاحبه فتول كده كده دين كم يوم مراد دي ایمان خدای مراد او یې ایمان نه مراد ته مراد دي چا به اعمالو کې کم یوم مراد دي فرض نفلي ولې ځکه چې فرضي باندې خو دوام مطلوب هغه خو دوام ضروري دي شرط دی چې به لفظ حبيت نشوي او بخامه خاکه اوس مولانا سے دا روایت په بل الفاظ سردا سے منقول دي تم دې ادا ما ته وګوره احب ترمذی بخاری کې بخاری مسلم ترمذی ټولو کې راځي اې کدا سے دي احب الاعمال الى الله ما دیم عليه وان قل اې لفظ ان قل دي چې ان قل وسراغ نذكر خبره شو احبنا معلومیږي ان قل نه معلومیږي چې دې مستحب اعمال مراد اوس راشه دوام مطلوب شو مستحبات التزام بدعت ما الفرق بينهما التزام او دوام کې څه فرق دی؟ دغه د علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په جبه او د منطق یو قضیه د توبه سره تقریبا خپل علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی دا عمل پرې دی دا عمل او دا مبذی انکار ته ګرځي ته التزام شو او کدا عمل پرې دی او مبذی انکار ته نه ګرځي دا دوام دا دوام شو. لکه مثلا زه همیشه تهجد کوم او کما پرې خو د یو ورځ تهجد کوم نه کړل نو نه زما په نفس کې انکار راځي چې ګناه مې وکړه او نه بل څوک ما ته وایي چې ګناه دې وکړله دا دوام شو. او کما پرې خو او ما وایي او دا ما جرم او ګناه مې وکړه یا بل سړي ما ته وایي او دا خو تا جرم او ګناه دې وکړه دا څه شي بیا التزام چې زه په ځان انکار کوم یا یو بل سړي په ذهن کې دا چې ګورې کبرې پټکی مثال بدل کړم دا پټکی مثال بدل کړم پټکی زما زه په سروما لیکن ما پرې خو پټکی نو یا خو زه په ځان انکار کوم چې بد مې وکړل او یا بل سړي ما ته وکړل او غلطي دی وکړه ولې پټکی ګوره الا اذا افضل النفير على من تركها اذا افضل النفير على من تركها دا التزام دی هغه سړي دا التزام قائل شو یا زر التزام قائل شو او چې دا سني بس دې پټکي خشه دي او دا تاسو څه چلو شو ویږي په خبره یو ولدا روایت و دا خبره هم دې کې واچوا چې کوم روایت کوي چې یو پټکي او یا چاند دي او یو موږ پټکي دومره دي دا ټول موضوعي دي دا موضوعي روایت دي مولا قاری په موضوعات کبرا کې لیکلي او امام بخاری په موضوعات کبیر کې لیکلي دا روایت ثابت نه دي دا موضوعي روایت دي چې پټکی نه بغیر منځ یو په یو دی پټکی سره منځ پسو دی یو په یو دا روایت موضوعي مولا قاری موضوعات کبرا کې لیکلي او امام بخاری په موضوعات کبیر کې لیکلي دا موضوعي روایت دي. البته د پټکی ځان له صفات دي د پټکی استحباب اب خپل ځای کې راشي ان شاء الله العزيز اب د ثابت کما چې پټکی ځان له مستحب شی دی هغه نه مونږ انکار نه کوو نو کې یو سړی د التزام قائل چې خامخا به پسره او قصوز نه کو نو ځان ته نسبت د بد کوم یا بل را سبب کوي د التزام او کله همیشه پسره وما او دغه نیت مې کوز به پروا نشته یا بل څوک به مې انکار نه کوي ولې د کوز کو دوام شي څه د تاسو یو نظیر در کوم دي تور باندې پېښي تاسو په منطق کې قضایا ویلي یو قضیه ته ضروري مطلقه وای او بل ته دایمه مطلقه وای ما الفرق بينهما ګورای ضروري مطلقه کومه ولا كل انسان حيوان بالضروره كل انسان حيوان بالضروره دا ضروري مطلقه شو او كل فلك متحرك دائما مطلقه شو ويجي په خبره كل انسان حيوان بالضروره ضروره مطلقه شو كل حيوان كل فلك متحرك كل فلك متحرك دائما دا كما يوشوا دائما مطلقه فرق دوه ما الفرق بينهما ورلو بيتا غوري نو حيوانيت انسان سره هميشه دا دې چې انسان به حیوان بني ځکه انسان حد حیوانات دي چې قریب دي د حد دي چې قریب دي ستې وتی شینا نو كل انسان حيوان بالضروره حيوانيت انسان سره دائمي دي او كل فلك متحرك دائما فدې د فلسفه او تحرک د فلک سره همیشه
هغه چې فلک وی متحرک دی یو سکند څه ته ویل کېږي د سکند ضرب ایسا هغه جود الایت جزا کې ورته وي هغه تحرک نه ختمي نو من فرق بینهما یو سره به ضروره لګي بل سره دائما لګي من فرق بینهما یو ته ضروري مطلقه وي او بل دائما مطلقه وي څه فرق دی دواړو کې فرق درته وایم ادا چې كل انسان حیوان بالضروره مناطق وي چې انفکاک د حیوانیت د انسان نه محال دی انفکاک د حیوانیت د انسان نه څه دی دایمیم دی ورسره خو محالم دی داسې نشي کېدی چې انسان دی حیوان دی نه انفکاک محال دی محال کل او انفکاک د تحرک د فلک نه محال نه دی دایمي اثردان دی حیوان دایمي دی انسان سره تحرک هم دایمي دی فلک سره او انفکاک د تحرک د فلک نه محال نه دی ولې مناطق الفلک جسم فلك جسم له او كل جسم قابل للحركه والسكون هذا جسم قابل للحركه والسكون اگر چې په نفس الامر کې غوي یو معمولی جز کې حرکت نه فکیږي سکون نه راځي لیکن محال نه دي کدا حرکت لري او د انسان نه کې حیوانیت لري کې سره دی لکه شابه استحاله او فرق فيه په ضرورت او دوام کې څه فرق شابه ضرورت کې دا محمول د موضوع نه انفکاک نه قبلای او په دوام کې دا محمول د موضوع نه انفکاک قبلای اگر چې خارج کې نشته او یاره که لري کې مثلا محل نه لري دا فرق شو دا قرګي التزام او دوام کې دې خو په څه کنه دا قرګي د التزام او دوام کې التزام دا چې د عمل بخا مخه کې انفکاک راځي او کې انفکاک د ګناګار څخه او دوام کې همیشه کوا او کدا عمل لپاره خو انفکاک چې تراوس ګناګارېږي نه ضروري مطلقه کې مې ویلو کې انفکاک د محمول موضوع نه راځي استحاله راځي او په دایمه مطلقه کې مې ویلو شابه کې انفکاک د محمول د موضوع نه راځي استحاله راځي دلته سبب په ضرورت کې چې د عمل د پرې خو د استحاله راځي یعنی ګناګاري دا معنا نه او کدا عمل په دوام کې پرې خو د استحاله نه راځي ګناګاري ګنا نو دوه راځي په فرق باندې کې نو دوام بعد خلک دوام او التزام کې فرق نه کوي هرکدا شی مستحب دی او دا خطب بدعتی شوی چې همیشه کې مجبلی همیشواله مطلوب دی دا مستحب تو ته بدعت خو ډیر لوی خبره ده بدعت خو ډیر لوی خبره ده مطلوب دی شارع وی احب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه يا احب الاعمال الى الله ما دام عليها وان قل ویل شي فرض ان قلت په ایمانیاتو کې ویل شي احب لفظ پکې ویل شي نشي ویل پکې نو حاصل د مسلې دا چې دا مستحب دی دوام مطلوب نو مستحب دوام بدعت ورته موایا مطلوب دي شارع وکا وان قل اگر څه لګوي دا یو ضروري نقطه نه درته وي چې تاسو دې خبره واقع شي دوام مندوب دي التزام او التزام یو بل خبره التزام د ما لا يلزم په صورت د نظر کې ګور بیا مکروه دی خو بیا وته بدعت نشي ویلي وفا واجب دا ورته خبره ده لکه سړی به کزوی به جوړ شو د بغیر د حق او ګرځ حق او پتا به شریک ست او تا بدن لازم کو التزام دی وکړه د ما لا يلزم لحدوث امر نظر تعریف څه دی التزام ما ليس بلازم لحدوث امر انت التزام کې د مستحب التزام کو په صورت نظر کې نو تلا ما ته داوی چې دوام بدعت دی التزام په مستحب کې علی صورت النظر بدعت نه دی وليفو نذورهم مکروه دی ورته مکروه ورته ویل شي مخکې لار شوا نو دا ضروري نقطه وا هو لا اله الا الله وكان احب الدين والتصوار كما يقال دي دین ته عمل واغښتو نو د تاسو وخت ویلو چې احب الدين کې دین او ایمان او اسلام یو شی مناسبت وردا ویلو دلته ته عمل واغښتو نو ګوره امام بخاری رحمت الله علیه عمل جز ایمان نه ګرځي کنه ذکر د دین مراد نه څه شو عمل ذکر د دین مراد څه شو عمل دی عمل جز ګرځي لکه الته کې ذکر د ایمان مراد نه صلات مخکې تل شوی دی نو دا ګڼ مسائل دي نه وتل او چې کوم ضروری خبره وي تاسو مرجئ او ام فکر راغی بس په کومه ده دا